زاده قیامت او قیامت هم زیات ځکه چې الته مونږه روچتولو او بس مطلب دا دی ولس دولس شل ګاډي ولاړو او بچام نه روچتولو او نه ګاډي راته کولاول په موټرسایکل ما روړې دي دا انسانان دي کدا کافران دي. جنج پروګرام مبارک ته خلک راغلي او دا د وهاب بن مالک چې کوم د یو عمل د لاسه د دوه خاندانو چې کوم خوشحالي وه په غم کې بدله شوه. یو ډز کول په هغې باندې که دې سوچ وکړي موږ پښتانه به کله پوهېږو چې د بل کور روان شي. دویم څه شو بیا هغې په جنګ تللي دي چې څنګه ما دغه وکړه ټلیفون مو ورته میلاو کړو ما ته ویل حمزه زخمي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو مقتول حمزه د تیراپایان اوسیدونکو د په جنج تلو مالتیانو سره همسایه سره ګړي شیرداد ته تلې په خوشاله خو بیا یې په مرګ وروړو د بیا مړ شو. څنګه مړ شو؟ څه وجوهاتو دغه ټول ریپورت د دې والد صاحب سره د دې کشر رور سره د دې تر سره ټول سره مونږ یو تفصیلی ریپورت جوړ کړی دی او بیا ډي اس پی ورسک ډیویژن امجد خان سره مونږ تفصیلی خبرې کړې دي چې وجه سوا چې د تلې په خوشاله او کور ته مړ وروړو. دغه ټول ریپورت په اپنا ډیجیټل باندې وګورئ. محمد صاحب دا راته ووایه چې زوی دی په جنج تلو په واده کې بیا ولګېدو په ډز مړ شو. دې حوالې سره راته تفصیل ووایه دا واقع څنګه راپېښه شوې وه، څه چل شوی و؟ دا اوله دا واقع داسې شوه چې زه لاړم کار له د کار له چې لاړم چې بس کار ځای کې وم چې کم ټایم کې ما چوټي کا او زه راتلم ما پسې د رور رنګ وکړو د دې په جنج کې دی مو او چې رنګ راپسې وکړو چې راشه کور ته ځان ورسوه. ما څه چل شوی دی زه را روان په موټرسایکل باندې ما ته وایي ته ځان ورسوه کور ته. زه چې رالم بس ما ډېر زیات ګبراو شوم. زما موټرسایکل دومره تیز رالم کور ته او ډېر زیات تیز چې څنګه کور ته ورسېدم بس ما एकदम ویلې ما څه چل شوی دی بس ما ولې ما له یارمه ته ټلیفون کړو بس هغه خو جنج باندې تللي دي نو ما ورته چې حمزه شو دویم څه شو بیا هغې په جنج تللي دي چې څنګه ما دغه وکړه ټلیفون مو ورته میلاو کړو ما ته ویل حمزه زخمي دی که نه حمزه زخمي دی نو ما ورته څنګه زخمي دی بس هغه لګېدلی دی لګېدلی بس بیا خو زه په کور کې خبر داسې نه وم که نه دی نه خو چې راته زخمي دی او بس هغې نه پس دی بیا مې ټلیفون وکړو وایي چې حمزه بس مړ شو. چې مړ شو نو هغې نه پس دی بس بیا بس زه په ځان نه یم پوه شوی. زه ډېر زیات پریشان وم ډېر زیات او زما ډېر زیاته غریبي ده او زه به چې دی دا زوی او ما سره تلو کار له دا بس اتمه پورې سکول ویلو او ما سره به کار له تلو او هغه چې هغې نه پس د جنت اشتغال شو د جنت لاړو بس دغسې مړ راله وروړو. غم خو د ډېر زورور دی چې ځوان زلمی زوی دی مړ دی که بدن کار نه کوي بیخي. غم مې دا زورور دی چې بدن دا درېیمه ورځ دا ده زما بدن کار نه کوي زما ژبه نښلي د زړه مې کار نه کوي او زما د کور حالات وګوره راشه زما دا کور دیوالونه را پرېوتي دي زما غریبي ده زما دا مټې وي بس ما دا مټې بس پرې کړي بس داسې د والي دا زما بس ګټې وټې زوی زما خو بیا زوی دی دا اپریشن هغه له کړی د وینې بیا غورځوله هغه باندې ما دونه پیسې ولګولې په کمپلیکس کې په دغه کې په ډبګر ګارډن کې هغه ما څه اوس هم ټیسټونه پراته دي هغه بیمار دی او بل مې کشر زوی دی او دا ما بس دا ملاتړی زوی بس دا زوی چې بس د ما مټې وي بس او بس زما چې دی د بله اسره شته نه یو د خدای اسره مې ده پوه شوې. ته به کور ته خرچ خوراک راوړو مطلب خرچه به برداشت کوله؟ بس داسې ما سره کار کولو او بس بیا چې دی بس ما ورته بیا دا کار چې ما سره کار کوي د ما یو ملګری هغه ما سره کېنه زه ولې 1,000 روپۍ ورځ ورکوم ما بس هغه 1,000 روپۍ ورځ به هغه ورکوله بس ما ځان سره بوتلو هغه دوکان کې مې پرېښو هغه سره بیا کار کولو هغه لکه رنګ روډ باندې که نه رنګ روډ باندې نو هغه بس هغه سره کار کولو بس بیا مې ماښام ځان سره راوستو یو ځای او په دغه ورځ باندې بس داسې کار وشو. ستاسو نوم؟ یار محمد جی. یار محمد دا ستا ورواره کېدو؟ او جی. څنګه واقع نه خبر شوې اطلاع درته وشوه څه ګزران د باندې جی ویا؟ مونږ هلته ولاړو او موقع وایي تاسو؟ او جی بس داسې کار و چې مونږ یو محفل ناستو لکه اجرا و هغې کې ټول ناستو جنجیانه دې خلکو چا شتیامه وړې پټاخي ډز کولو چا څه ډز کولو
نو دغه اینی ټایم کې چې لکه مطلب دی کله جنجمند راتلو لږ بس یو 10 منټه پاتې را روانېدو چې را روانېدو دلته یو دا دوه تر زامن وو د هلکان دې ته ما چې روغ کې دا یو کس نو د بلوټ چې ووالو هغه شوه چې غله شوه نو دا ټول کوایان دي دوی هم راسره ولته ولاړ دا ټول د دې علاقې دي نو هغه چې غله شوه نو هغه د خلکو ورپورې وخاندل چې وخاندل د بل روغ کا او بس دته پته ونه وه پته انسان ولې چې رپټ او بس ډایرکټ راسه کو دا مخامخ ولاړو زما بس په دغه رسوی په دغه ځای ویشتو په دغه موقع ته ولاړم دا ټول ولاړو دا ګوایان دي راسه خپل هم دي څه در باندې تیر شو دا لمحه خو ډېره سخته زیاده قیامت هم زیات ځکه چې هلته مونږ روچتولو او بس مطلب دا دی 12 شل ګاډي ولاړو او بچا هم نه روچتولو او نه ګاډي راته کولاول په موټرسایکل ما روړې دي دا انسانان دي کدا کاپیران دي همدغه چا لیفټ نه درکو نه جی وا ماغه ګاډي ماغه جنجونو والا کدي خبره کې دونم دروغي دا ټول غوي تاسو دا ټول سره ولاړو او دا ما په بیا په بایک روچت کو په بایک باندې مرا واچولو او په هغه سره اندي خوري لمغي کینولو او بل مرګره موټرسایکل هغه چلولو زور په بیا په کوسو کې رامنډ وال ما په شاته بیا نور کسانو هغه راتله کور ته کلی ته هغه ته مې زما وراره لګي دی ما په سره سوي بیا ما خپل مرګري ترنګ کوم الته چرته نو الته کوچان هسپتال له الته مې وړو نو دا خو تاسو د کور مالت وادو کنه تاسو خو په جنج تلی وي نو دا ټول تاسو پیجنګلو دي کې یو پیجنګلو تاسو داسې نو چې دی ګاډي کې چولې وي ما رسې دا ټول زموږ د کلیو ټول ځای د مونږ علاقت تلی و دا غون علاقې والا ټول ګاډیو او دا دې چې چا واده واره زما رول بې دی دا نه چې مطلب او خپک لکه وینه کړه زما دی وراته په خپل کړي و چې تم راځي او زه خپل ځاني کاډم روړې دا هرڅه د کور دغه خو مطلب دا چې الته داسې وشو زه پاغم نه ما سرجي مطلب دا چې دا غو داسې مسلمانی دا چې لشل ګاډي ولاړو او ټول بس چام نه کولاو یو کولاو هغه څنګه کولاو هغه تم کېرو هغه ونه زبل خو هغه خوش شو نو ما به په بایک نه په بایک باندې ګاډي کې ورکین ولو نه او پرې نه خو زبل خوازم او دا چې بس هر سړی وي چې دا کار دی زم دا خو زم کافرتوب دی دا خو زر دا سم چې مطلب دا څنګه مسلمانان دي ځان د مسلمانان وای او زه دا هم چې دا بل کلی راغلی زموږ د کلیو خزما وراره یا نه پیژنده چې خبره زی پیژندم زه خو ورسره هم کنه چې دا د وراره لکه درو چت کړی دی د لکه را سره و دا د دې پیژنده هم په یو ځکه ټول کلیوالو د بیبي څه حال دی هغه داسې بېهوشه پرته چې په حالات ته وګورئ تاسو به حیران شئ خویندې داسې قسم نه ته خورم که نه چې هغه وړې موسم جاړي هغه دي او پرتی په بد حال دي مور چې دی داسې بېسوره پرته په ایماندارۍ چې زه کور ته چې لاړ شم زه ما خو دا څو درې څلور شپې نه نشې ګولۍ خورم د نشې ګولۍ د پریشانۍ نه خوب نه راځي راته مخې ته راشي چې ابو هغه راته به ابو ویلو نو بس دوکان کې به راسره و نو د هغه د ما هغه نه هېرېږي هغه چې کومې خبرې د ما ته کوی بچپن نه واله د ما لوی کړی لکه خوږ ګوته دته ما داسې دغه ورکړی چې بس تربیت چې ما ورته دا دغه ویلو چې ما بچیا چې ما ته وویل چې ما سره 100 ګټې 200 ګټې دغه ګټو په عزت په عزت په ګټې او دا داسې یو ځای کې ټولو دنیا نه تپوس وکړه چې دا هلک څنګه هلک و او زما تپوس هم وکړه چې زه څنګه یم څه خبرې درته ډېره یادېږي بچي خو ډېر خواږه دي که نه نو اوس خو بړه درد پاتې شي په خدای دې یقین شه په خدای په ما ګناهګار مه کوئ چې د ما دا بچي چې کوم دی که نه ما باندې بچي ټول ګران دي ټوله لکه شپږ لوریانې مې دي او دا څلور لکه څه واړه دي دا پکې ښه تکړه هلک و دا بس ما سره زما مټې ده نو داسې مې یادېږي د هغه بچپنتیا یادېږي چې ورکوټ په موټرسایکل باندې مې کېنولو یو بو مې بتلو ما له ابو دا ورکوټ مې دا داره واله مې واغشتو هغه یو شی راته یادېږي چې کله خاموشي شي زه په کمره کې دا کېنم که نه نو ټول خلک وده پراته دي که نه زه ټول راپاسوم ما دا لاس وګوره دا لاس ما والې دی دا ما د مرګ ما آواز واورېدو ما خپل لاسونه ما خپل ځان زه سم هلمټ مې سر نه راواغولو هلمټ مې سر باندې والې خپل ځان چې ما زوی دا مانه څنګه جدا شو مانه ټول دنیا ما چې مانه ټول دنیا جدا شوه زه به داسې هم دننه زړه چې کتو یې تا به کتلی چې واقعي دننه زړه مې بالکل ختم دی ختم ښه ته د مقتول حمزه ملګری بالکل زه د هغه ملګری یم خو یار دوست مې نږدې څنګه ته په موقع ولاړ وې تاسو وکتل به دا خو دغه ځای کار وشو دلته نه مونږ مازدیګري کې جنګ له ووتو لاړو هلته ځای ته ورسېدو خو دې زموږ یو 10 منټه مخکې م روان شوي دا ماشو ځکه چې به د مرګ اګاهي پرې شوې وه چې دې زموږ دغه ټایم باندې دې مونږ سره هر ټایم یو ځای ګرځېدو بالکل مونږ نه خوځېدو هم نه زه یو بل ملګری یم داسې معذور هم دی او په دغه ورځ باندې چې کوم دی دې مونږ لږ مخکې هم لاړو دې مونږ نه په موټرسایکل بیا لاړو او چې لاړو هلته مونږ ورورسېدو ما ورسره لاس میلاو کړو خو ما سره هم داسې ډېرې خبرې نه کړي په دغه ورځ او بیخي خاموشه او دې کې ډزې بس هلکانو خامخا جنج هلکانو ټول مسو ډزې مزې شوې پکې څه پکې بمونه ممونه چا ډېر هلکانو پکې چا پکې ټوپک استعمال کړي چا تمانچې
په دغه دوران کې چې مونږ دغه لږ ټایم کې ما بل ملګري ته اواز کړم چې ته راشه ما لږ تصویران دی یو سیټ ته وباسه. چې مونږ دې خوا تصویران ویسته دې کې एकदम یو ماشوم چغه وواله دی لا چې لیدلی نه و چې دی راپرېوتی دی چې څنګه یو ماشوم چغه وواله وایي راشي هلک ولګېدو نو ما چې وکته داسې د مخ ته ماک سم ما چې د ده بوټانو ته وکته بوټان خو یې ما پېژنده چې ما وکته ما حمزه مېله دا خو حمزه دی بس ما هغه بل ملګري مې ورمنډه کړه پهله یو بابا یې ولاړ دی خپو ته یو بابا پېژنګلو په دغه ټایم کې مونږ هم بس لاس هم واچولو روچت هم کو بیا دا ترې و دم رامنډه کړه ټول هلکانو رامنډه کړه دا ماما زوی دی ترور زوی دا هم رامنډه کړه بس ټول هلکانو بیا روچت کړو بیا هم ګرځولو کله یو پسې کله بل پسې ګاډي بس د دغه حالاتو چې ګاډي څه رش کې ګیر او څه چاره وي چې کوم په موږ هغې بودلونه دوست ملګری دی او خوږ و د دوست رشته خو ډېره مضبوطه وي که نه نو څه خبرې خو به هم درته یادېږي که نه څه خفګان شته بس د دغه واده نه د مرګ نه مخکې یو شپه مخکې ما سره د شپې 3 بجې په دغه شپه چې ما سره یو ځای را روان و ما ته یې وویل که روټۍ له ورشم که نه وایي جنج له به خامخا در سره ځم ستاسو نوم دی بچو شازیب شازیبه ما خو د والد صاحب ته وویل چې غم زورور دی او ورور خو بیا داسې ډېر زیات خوږي بچي څه به ویل غواړي هغه به دلته کې سهار راپاڅې پلار مې ورته ویل کار له ځو هغه نه تللي وي زه جنج له ځم او جنج له ځمه به جنج لاړو چې هر څه جامې هم بدلې کړو دغه هم پالش کړه بوټان او بس لاړو خپه خپه به هلته کې خپل دغه هم راټوله کمبل یو سیټ ته یې کېښه نور کله به ده نه یې پرې راټولله بس په دې وخت راټوله کړه چې بیا لاړو که نه هلته کې یو سیټ ته ولاړو بس ډزې شوې بس دغه ور تېر خطه تمانچه خلکو ورپسې چغې ووهلې به ده بیا بلوډ ووهل په مخامخ یې ډزې وکړې هغې ویشتو د بیبي دی څه حال دی کور کې خپه جاړي خفګان وروڼه خویندې د ټول خفه دي ټول جاړي څه تسلي وله ورکوي تسلي ورکوي مور له بس ورشي ورسره کین وه وروڼه خویندو دې تسلي والي جاړي بس نو ته ورته تسلی کیسه وې زه به ورته وایم به چوپ شي به ډېر مه جاړئ ته خو هم خفه یې ته ځان له څنګه تسلي ورکوي بس زه خپله بس زړه مې ټیټ کړی دی حوصله دې مضبوطه ده یادېږي خبره ته یادېږي ظلم وشي زیاتې وشي اوس خو به ته د خپل پلار مټو ته خو به ودرېږي که نه اوس به د پلار څنګه ته مرسته کوي د سره به څنګه لاس کې خدمتونه خو به کوې که نه بچې डी एस पी ورسک سب ډویژن امجد خان سره موجود یو دې سره تفصیلی خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام امجد خان د دې وقوعي حوالې سره راته تفصیل ووایي جی بالکل دا موږ سره ګړي شیرداد د مطرې تانې حدودو کې علاقه ده هلته کې یو 2 ورځې مخکې موږ ته اطلاع میلو شوه چې فیصل ولدي عرفان شاه د ده د واده پروګرام په سلسله کې بارات راغلی د فرمان ولد سلطان شاه زی ته راغلی و د دې ګړي شیرداد په هغې کې یو ناخوشګواره وقوعه شوې وه چې په هغې کې حمزه نومې هلک یو نوجوان عمر هلک و د 16 17 سالو هغه پکې لګېدلی او وفات شوی څو ډزې دې لګېدلې دي انیشل رپورټ مطابق یو ډز لګېدلی و دې کې څه رنجش و څه جنګ جګړه وه که نه همداسې دي دا څنګه واقع راپېښه شوې ده دا خو انیشل سټیج دی کیس انډر انویسټیګیشن دی چې فردر کله انویسټیګیشن زموږ کیږي نو دا خبره به مخې ته راوځي چې د څه رنجش شاته و آیا د دې خپلو کې څه اختلافات راغلي یا انسیډنټ په ټیم سره واقعیتي څه داسې دي سره خبر راغلی او په هغې دې لګېدلی دی او کیس چونکې انیشل سټیج کې دی نو سره داسې رای لا نه شو کولی اف آی آر د چا په مدیت کې دي کړی دي دا د مقتول حمزه تره دی یار محمد دغې مودیت کې اف آی آر شوی دی او هغې پکې وهاب ولد صاحب ګل نومې کس چې کوم دی دی چارج کړی پکې ملزم خو تاسو کاروایی کامیاب کړی ده په 24 غنټو کې دنه تاسو گرفتار کړی دی ملزم تاسو انټاروګیټ کړی دی دغه څه وینا ده جی بالکل چې کله وقوع شو نو پولیس خو فوري اکشن واخیستلو او فوري کاروي یو کویک ریسپانس زمونږ د ټیم طرف نه وشو پکې چې د کوی نم د اطلاع ملو شو نو زمونږ فوري کاروي سٹارټ شوله په هغې کې مونږ چاپې وهلې د ملزم کور باندې او 24 غنټو کې دنه مونږ ملزم اریسټ کړو د پولیس طرف نه یو کویک ریسپانس او فوري اکشن رد عمل په تور باندې ملزم زمونږ زر تر زر لاس راغلی نو د ده څه خپېمانتیا شته په دې کې که نه ډیفینیټلی خپېمانه دی پې خبرې مو سره شوي دي زیر تفتیش دی مو سره کیس خپېمانه خو دی او سره دس چونکې انډر انویسټیګیشن دی انډر پروسس دی کیس
نو حتمی رایلا پکې نشي قایمولی. امجد خان زیاتره مونږ ګورو په ودونو خوشحالو کې خلک خوشحالیا نه مناوي خو بیا پکې داسې پردې جنگ جګړه یا پکې ډزې سوګو کې سوګولي او مړه شي نو خوشحالي خو په غم کې بدله شوه. جی بالکل فیصل وادو دغه د جنج پروګرام مبارات ته خلک راغلي او دا د وهاب نوم هلک چې کوم و د یو عمل د لاسه د دوه خاندانو چې کومه خوشحالي وه په غم کې بدله شوه. دې سلسله کې اویرنس زموږ ځای په ځای کېږي، پروګرامونه ستاسو وساتت باندې زموږ خپل د افسران څومره احکامات دي هغه موږ بار بار خلکو ته کنوي کوو. اویرنس ډېر ضروري دی، تاسو ته پکې موږ ریکویسټ کوو چې داسې اویرنس پروګرامونه پکې وچلوئ چې خلکو اویرنس راسي. دا اوس الک د یو الک عمل وو د هغې په وجه باندې دوه خاندانو څومره خوشحالي ونه هغه تباه شو ورسره. او ورسره که مونږ وګورو امجد خان نو د هغوی خپل کورونه چې چا مطلب مقتول دی او یو طرف ته ملزم دی هغه کورونو باندې خو غم جوړ شو. ډیفینیټلی دواړو باندې راغلو. که اوس کوم د مقتول خاندان دی نو خو یو غټه حادثه ورته راغله، ځوان زلمی هلک د هغې د کور نه لاړلو 16-17 سال هلک چې کوم وي هغه په ځوانۍ باندې ایله راشي د هغې کور باندې خو یو غټه حادثه یو غټ صدمه پرې راغله. بل سیټ ته که موږ وګورو نو د وهاب چې کوم عمل و د هغې سره د هغه خاندان ته هم یو غټ دوک به رسېدلی وي، غټ تکلیف به هغه ته هم رسېدلی وي. نو هلک سم یو وهاب هلک عمل وکړو او د هغې په وجه باندې مکمل دوه خاندانه بلکې یو غټ د واده پروګرام هغه هم په غم کې بدل شو. ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي امجد خان خبرې واورېدې، هغوی د قبیل حرکت دی په غم خادې کې ډزې کول یا په چا باندې ډز کول ویشتل د یو انسان قتل کول د ټول انسانیت قتل کول دي. نن چې دا کمې جوړې اوښکې تاسو په مخ وکتې د یو پلار د یو کشر رور حقیقت دا دی چې ډېره غمجنه ده. دا ژوند دا تکلیفونه دوی ته ډېر سخت شو. مورکې رونه خویندې هم په تکلیف کې دي. یو نادانی یو ډز کول په هغې باندې که دوی سوچ وکړي موږ پښتانه به کله پوهېږو چې د بل کور روان شي چې د هغه د کور چت هم روان دی، کور یې را پرېوتی دی، د هغه دیوالونه پرېوتي دي نو د زړه دیوالونه وله بلو غورځول او دغه دنیا ورانه ده. ګرانو کتونکو دا اوښکې ډېرې زورورې وې، ډېرې جوړې وې، افسرده شو په دې خبره باندې. دا ویډیوګانې موږ ډېرې سټوریانې کړي دي، ډېر ریپورټونه موږ جوړ کړي دي، خو په حقیقت درته ووایم چې په دې باندې زما د دې بچي په دې اوښکو باندې زړه مې بیخي مات شو چې داسې قسمه غیبي آفت در باندې راشي. یو بچی ستا د کور ذمهوار وي، ستا د کور هغه راشن چې روټۍ د پلار او د مور ملاتړي، د مور هم دغه پوهه وي همدغه د هغې زړه وي چې زما بچی خو را زلمی شو، اوس به زه خوشحالۍ ګورم، بیا ناګهانه پې غږو کې شوی دی لګېدلی دی او مړ شو. ګرانو کتونکو غمجنه ده، ډېره زوروره ده. خیال وکئ، کوشش وکئ د خلکو په ودونو کې ډزې یا په جنگ جګړو کې دا ډزې د دې خلکو دا فریاد او دا اوښکې تاسو وګورئ چې دا ډېرې زورورې دي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.